الله فرمایي چې ما چې کوم کلام نازل کړی دی دا څوک هیر کی ما هیر کی او ما نه بے نیاز شي قوانین پیغمبری پس پشت غرزی نو الله فرمایي چې زه په دغه سړی باندې دار قسم نعمتونو دروازې ورپرانیز ډېر لوی دنیا او دولت ولا ورکم جاه و جلال ولا ورکم اقتدار ولا ورکم حتی ترغ پوری فرحو بما اوتو چې دا ما ولا څور کړی دي چې دوی پکې خور نه نوز خوشحال دغه وخت کې که خیال وکړي دوی ته زمکه او اسمان نخ کا نو الله فرمایي چې دی په زما په دې ورکړي نعمت کې خور نه نوز او خوشحال شي نو اخذناهم بغتتن ناگهان رونی سم چراوینی سما نو فیضاهم مبلسون دوی بیاریانی چې دا څو او څو شو که خیالو کوي په دې پاکستان کې دا قسمه مناظر تاسو لکها اولید لکها خوار مولیدو په تخت ناست خوار مولید د محلونو د بلډینګونو خاون خوار مولید د اقتدار خاوندان او بیا مو د الله په گرفت کې رانیون کیم اونی ولید هغه منظر مولیدو او پرانیو مو مولید که تاسو خیالو کې د پاکستان کې زمونږ د دې ملک د اخبارونو بل څه کار نشته سیوا د دې نه چې دوی د وزیرانو د گورنرانو صدرانو پسې ګرځي او کیمرے ورته فٹ کړي چې ابھی منسٹر صاحب پیشاب کر رہے ہیں اور ابھی غل خریل بیٹھے ہیں اور بددوی بل کارنش 24 گھنٹے د خان خلے پسی ګرځي نو دا فوټوان تاسو ګورئ د امریکای نمائنده راغلی دی او استاد ملک وزیر سره خبرې کوي نو د امریکای نمائنده چې وګوره داسې ناستي په کرسۍ کې او خبرې کوي ورسره او دا زمونږ روټ اخلاص چې وګوره نو دوی به د کرسۍ په دې سوکا باندې داسې ناستي او یو خپه په بلا چولی او دا چل به کوي نو زه وایم چې تاسو هغه کورونه وران شه چې تاسو پکې اوسېږئ امریکا وګوره په دنیا کې انټرنیشنل قوت دی د هغې نماینده وګوره څومره په سړیتوب ناست دی او دا ته څنګه ناست په دې صدر کې یو وزیرو داغه ناستم چې لیدلې او هغه داسې سړیو چې چرې د دوانو د پیازو اعتبار به پېچانه کولو دې بدقسمت عمل عام وزیر کړو
د خنزیر قوم اغم وزیر شوی هغه به چې ناستو نو ما به وی چې دینه مالا د غرور بوی راځي د تکبر بوی تی راځي ګډای دی الوتی دا نو ما انتظار کولو چې ستاسو دا ټمپریلی ګډیانه به کانټکیږي کلا نو په کانټکی دوم ولیدي بیا نشپاو نو ورځوا ګډای داسې کانټا شوي چې په کورونو پولیس ودرې دو چالکا سرکاري سيزونه چرتاونه تختی دای بیا حشر فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء چې ما هیر کی نو زبدار قسم نعمت دروازے در پرانیزم کنا جی حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې دا ما صدر کړی دي چې تاسو پکې خو خوشحال شئ نو اخذناهم بغتة ناگهان درونی سم بیا کم خوازی لار دی پچا دا او زیب کم طرف دا نو زما عزیزان په دنیا کې هر ګناه چې سړی وکي داغه علاج شتا معاف الله غواړي معافي واحد ګناه چې دا هغه د غرور دا او د تکبر دا چې هغه بچره نه معاف کی ترغه پوره چې سو پوره دا تکبر کون کې خدای پاک په جهنم ته نه استو اوس تکبر څه ته وایي تکبر بازي وخت کې سړې پویم نشي اوتیوش لکه مونږه یو سړی ته وایي چې څه شي ستاسو حیثیت ته اوس هغه ته دا ویل چې څه شي د دې دا معنا ده چې د هیڅ شي نه دی او څه شي دا یو غرور ستاسو حیثیت ته د دې دا معنا چې ته غریب او زخانم دا غرور دا گناہ بچره نه معاف کیږي چې ترسو پورې په سړی الله جهنم ته دی نن د دنیا دا دستور بیا تاسو وګورئ مونږه سره یو سړی چیړو کی نو مونږ وایو چې یاره دا کمسل خلق دوی کې د شریف سړی ژوند چي دی مشکل دی شریف سړی اوس په دې پاکستان کې تاسو ماته شریف سړی اوخای شریف اوخای څوک دي شریفان شریف تاسو ته نه وای دا شیخان میخان شي دا ګری میریم چې پری تاسو ته څوک شریف نه وای دا وی ټیلیا ټمبولیا نیچ پیچ خوار خوشی
رزیلان دی تداو شریف په پاکستان کې هغه چاته وای چې د چا خزام بر سرای میخی د چا لونه ترکای اسپی وی او په دې سرکونو دا غلانزوري ګرځي بنگلا او موټر خانی او نوابی دا شریفان دي تاسو ته څوک شریفان نه وایي تاسو ته رزیلان وایي په تاسو قبرونه کني په تاسو مړی ادیرو ته وړي په تاسو اجرو کې د خلکو لاسونو توبه اچي په تاسو جاروګانی وای دمه چې اجره ترازی جارو ورته تاسو وای کټونه ورته تاسو سموای بالښتونه ورته تاسو اچوي تاسو رزیلان یې شریفان داخله اوس په پاکستان کې د شرافت معیار دار تاسو وای چې د چا د خزي فوټو ټوله دنیا ګوري هغه ته شریف ویلې شي هغه ته شریف ویلې شي نن لوی شریف په پاکستان کې ضیاء الحق دی غوږ می خوک شو په ټلیفونونو اوریدو باندې مبارک شوی شریعت راغی مبارک شوی شریعت راغی ته خدایم کور وران بیړم غر کشه تاسو کلمات تیرا کوي په دې جمعات کې چې ناس دي چې تاسو ابل شپه د ضیاء الحق په تقریر کول شي یی وای په ایمانو پویم یی یا پویږي ایسے شوپڑ کی گئی داغه په تقریر پویم یی یا څوک په پوی دي په دې ملک کې د قران خو رڅو چې څوک په پوی شي چې دا د څو وي شریعت راغی اسلامی آرڈیننس سے وہی نازل کو دے قوم لا دغسی پکار دا قوم د دې قابل آرڈیننس سے څو کو آرڈیننس سے داو کو واوري ماتا ډیپټي کمشنر وی چې قاضیان بکینی په عدالتونو کې قاضیان بکینی عدالتونو کې او شریعت فیصله وشي ما ورته وی چې کوم عدالت کې چې قاضیم ناشتي او مجسټریټ هم ناشتي او غل ورته پیش غل او دو گواهان په تیر شي چې دې سړي زمونږ مخ کې غلا کړي دا دې غلبا سزا مجسټریټ ور کوي کدا قاضي به ور کوي د خدام ویلی چې کومه فیصله د شریعت نه خلاف ده نو قاضي به ورته وایي چې دا د شریعت نه خلاف دایم ویلی فیصله به مجسټریټ کوي غلبا یا جرم یا خیر قاضی دا فیصله نشي کولای چې
دغلا کړه دا او دو غوان په تیر شو لاس ته غوس کړي په دې اډیننس کې چې د شریعت د کوم کو دا ټکه پکې ویلې اول خو تاسو کې چا اورېدل نه که چا اورېدل دې په پوښي وی نه یې پوهېږئ نه ما په خبره ویجی سزا به مجسټریټ ورکی مال د قاضي د ناس ته فائدہ بیا تشو ته چې وې چې ملک میں موجودہ آئین پہ شریعت کی بالادستی ہوگی شریعت کی بالادستی ہوگی د شریعت بالادستی دا مانا چې شریعت با د چونه زیارتی خالی سلام به ورته کوي د شریعت د قوانینو فیصله په ملک نافذ نه دغه سه قاضیان خو 15 پک کالو شو چې د په اسلام آباد کې شریعت بنچونه نو جوړ کړی شریعت بنچ کې قاضیان نو کې نولي تروسه پورې یو فیصله تاسو وایي چې ستا شریعت بنچونو کړی وي نو دغه د وړو کې شوی ابل شپه دام جوړ کړه سمودای تیل ورکو بیا چاله اډیننس نافذ شو ال اډیننس نافذ شو مبارک شه او شریعت اډیننس خیره مقدم او شو پلانې چاپلوسیګر دا کسی به عرض داو چې شری نظام راوستل په ملک کې قطن د اراده نه ده نه دی راوستیش دا ملک په خوا د تاج و تخت برطانیه لاندې و اوس دا ملک د تاج و تخت امریکای لاندې ده سو پورې چې دا صدر ریګن او داغي د کانګرس فیصله نه چې د ملک کې شری نظام راشي ترغه پورې د پاکستان صدر ستا په پاکستان کې شری نظام نشي راوست دا خوبم مګول الیکشن کا اول خو کینا ما ته یقین نشته چې د الیکشنو کی کا الیکشن کولو دغه زاړه ګډوري دي بل رنگ بزان لور کی او تاسو ته وروزی او بچرونو اسلام د پاره رونو اسلام د پاره تاسو دا زړې ګډې به بیا دوکه کېږي او د قوم له ووټ ورکوي د اسلام د پاره ورکوي به کنه ټول بزان له یو مندانو خوخ کړي هر سړی خپل مندانو په غیږ کې ګرځي او ای برونو اسلام د پاره رونو اسلام د سار را تچاوي وي کته چرته پکې منبر شي مال اول خو زه منبر کېږم نه ځکه چې خزه ما نه غواړي چې دې منبر شي او نه مال خزه ووټ راکړي کزه منبر شو د رسول الله په منبر ناشته د رسول الله په منبر ناشتم او داغه شفاعت تراته نصیب نشته چې پړومبي یا په دویم سیشن کې با په اسمبلی کې دزو غپو ګورای او په منبرای به ورته پزمکه کېدم او د بمبي غوندي متیازه به په حکم او تر روان بش زما په ومه پیړای د لعنتی چې زبد اسمبلی منبرم داغه اسمبلی چې په کومه اسمبلی کې به د اسلام آرډیننس نه پاس کی زده مینه او ایم پی ای اصل تالی سټلو والا نه
ताली सटलो वाला ने जमा खुदाए द मोर पे खेटा की माता रोटाए रा कोला और जमा खुदाए माला उसम रोटाए रा कई जलानत लेगम दे मैंने पिए दा सटलो पतालो बाते चाचे सटली दी दागी दिम खुदाए कोर रा से खड़ा सुंबे वास्तो खड़ खड़ रा रवानो यो कौमी जिबले मिंबर में मैंने बोर्ड लगोले मैंने मालिका बोर्ड दे सको वेलरे में को काना सोस गोते रावड़े समाल दा मख्ते खड़ दे ख्वारश तखुब तकसूर हुए खर मखिया शर्मे दरिया बेहया बेगैरत पिंजा काला पे सिमले के नास्त हुई पिंजा काला पकारो चे सिमले तम और वर तकड़े वे चे कमय सिमली पमल के शरी निजाम रा न हो दा खलक बबियाता सो धोखा कई के न बब लानत पदा से कौम लक जमुंग दे लानत पदा से मल्क लक जमुंग तासो बहुगोरी खजोला बहुवोट दा प कारपोरेशन के उगोरा खजेला अवोगा लचरा खजा चारियान बशी ची वे गोरे वखला वखला नारी हुई खजुला वोट लानत पदा से मल्क चे खजे पकी वजीराने हुई खजे पकी मेंबराने हुई तसा मल्क दे यदा सा वतन या दे मल्क इलाज इलेक्शन दे मुल्क इलाज खूनी इनकलाब दे चे 2 करोड़ द तेगा उबासी दा तक करोड़ बई लद सड़ी जामन तेग ने उबास खान नवाब सरमायादार चे पाकिस्तान के जुअंदेवी तासो बदखे और मखो गो रही वो बगोर गरीबम वलाड़ दे इलेक्शन था नवाबम वलाड़ दे तासो दी दीर सिपारे कुरान हुई दा जुमे पौरस ची तासो बदा नवाब मुकाबला के गरीब लवोट वर्क और भी लगे तो खान वलाड़ खान वलाड़ खान वलाड़ खुलम खान वलाड़ लके दे दाना और खेजा खान वलाड़ ता खलक दी इंशाअल्लाहुल अजीज दमुंग खुदाया जान दे मर्ग मुंग द पारा मुकद्दर दे मड़की गुबा वही मौत का एक दिन मुअय्यन है नींद की और रातों भर नहीं आती जब औरज मड़के जमा खुदा पे पोए दे चिपारा तरीका में मड़कई दयरे पके सवाल न पैदा की हो कप दे दुनिया के तस्वुर विच मुंग बजवन तेरऊ खे औरज बप दुर्बिन के न गोर जलील बयई ख्वार बयई रसवा बय ये औरज न बलिल शर्मे गई बलि न बलिल शर्मे गई बलि न बलिल दासी काने बदर सरकीगी ची वही खुदा है दासू पुलिस बमरानी आई मुलाज डेटसन इरानऊनी डेरे खौफ जचो ता डेटसन रिश्का इरानऊनी डेरे खौफ जसो तरिश्की वाला है दे ना रामदास अपोरिज्म 5 रुपए की अलका रामदास अपोरिज्म जाली रिश्का बतेरा वाले डेटसन वाला था मड़े उड़म सोक मिनिश्ता वही 2000 रुपए की वाले का शिल मिले उड़म न की मामा जब देला चरगालम ब्या बे और ताला लोमा
ګډوره بالا لوما مړې وړم دغه کای داسې کوي نو خدای د پولیس در باندې پیښ جیب دې مولټای سو ګوسې دې موي په دا ترخ کې او ډیټسن در نه بند کی چې ضروره مونږ به پکې گشت کوو 2 ورځې نو مال چراشی نو زورت امستا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا ستا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا خبداوے چی دی حال تر دا بطر وے دین زیاد در سر ہوشی دیر خواہ دین زیاد یو سڑے ہو جماعت څه چلو چنده کې ما ته وی چې یو 2 روپے به ورکم ډیر مالدار سره 2 روپے به ورکم ما 2 روپے څنګه ورکې خواش ول نور نشته د خدای شان ته ګوره 15 ورځې پس را ول فلانه کیس را باندې جوړ دی او په 10,000 می وکیل نیولې دی پلسرا او ویلس 50,000 نه د مارشل لا ایڈمنسٹریٹر غواړي کنه ورکم تباکی سور لسکاله می کې دی مال په وخت ورک 50,000 یو لور کې او 15,000 وکیل نیول مالوس جمعات لڅو ورکه د خدای په نامه غریب در نسوالو کی چوگے تندے ورته تریو کی نو الله په بل رنگ کې در باندې عذاب نازل کی تو خدای عادت داد یو گناہ کی گناہگار نہیں د بلی گناہ د وجه د خدای پاک رونیس نو مونږ غرور روزانه تماشې کوو چې غټ او غریب دواړه زمونږ په مخ کې خدای رانیسی او مګي لطاړی رسواکای ذلیلای او مونږه تماشې او د خدای په دې قوت او طاقت هم د ایمان نور مضبوطی چې د لوی طاقت مالکا ته لوی نه لوی قوت رانی وشي او زمکه سره زمکه کولې شي پایمالولې شي رسوا کولې او ذلیل کولې وګورنن په ملک هغه خلق چې دنیا به ورتا د کتو په تماشا وا نن چې پلار تیر شي خلق په کیدا سي کنه یا بستا سو خلی ورته تردی چینګي وي او یا چې وسګوري دا وزیر ښا دسیو او یوره دا سیوازی خلینی ولی دا قدرت در تخیل که زدا سی کولیشم نو زدا سی کولیشم که زدی پا تخت که نولیشم نو زدی دا زمانه گدا کولیشم که زی زد در کولیشم نو زدی پا زمانه که رسوا کولی و زلیل کولیشم نو فلما نسو ما ذکرو ما چې څوک هیر کی فتحنا علیہم ابواب کل شیء دار قسم نعمت دروازے پہ اور پرانیزم حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې دا ما ولا سور کړي چې دی په کې خور نه نوځ اخذناهم بغتة ناګهان رونیس فاذا هم مبلسون بیاریان زوس دا وزیران د نر بچیو غنم چې په انټر کانټیننټل هوټل کې اوس دوی فنکشنونه وکړي اوس پکې دعوتونه وکړي که وزیر به پوسکای واچوله انټر کان ته به منډه کوله که د لور نکات به هم انټر کان ته به منډه کوله هغه رزیلان با بیا سبا په دې قوم راځي
او خلقو ته به وایي چې ماله ووټ راکړئ. دا قوم به بیا ورپسې د ملک حالت وګوره. اوس بجلی فیول ټیکس څه مطلب دی؟ فیول ټیکس بیا لوډ شیډینګ وګورئ، د ورځې لس ځله. زما د ملک پیداوار دی، زه پکې سوځم. زما د ملک پیداوار دی، په ما فیول ټیکسونه لګېدلي. بجلی به اوس در باندې نوره ګراني. آینده بجټ کې به تماشې وکئ چې خپلې ښځې سره خبرې کیم، ټیکس به در باندې لګي. واورئ یا په وخت پرېږدئ. ښځې سره انکم ټیکس، پراپرټي ټیکس، سیل ټیکس، پلانټ ټیکس، پلانټ ټیکس، پلانټ ټول ملک کې بل کار نشته، بس ټیکس. دا ریړو والا ګاډي نه دي، قسم په خدای دوی نم کمیټه ټیکس یا پریړه کې د 100 روپو سبزی خرڅي، دوی نم کمیټه ټیکس. نور ټیکسونه به تاسو وګورئ، تماشې کوئ. مونږ به خوشحالیږو او تاسو به غر کېږئ. مونږ به خوشحالیږو. مونږ څه کار؟ مونږ به جماعت کې ناست یو، که زړه دې ښه هم راوړی به او که زړه دې بد هم راوړی. تا کره چې مړی وشي زما غوا لنګه شي. خیال م راغی دي. مونږ څه کار؟ ملا له بیا ورکې کې نه هلته دې مړی خرابي. مونږ به خوشحالي چا کړي؟ په خپله تا کړي. دیکھے تھرو آؤٹ پاکستان کے پکار چنا سدی آٹومیٹک جنریٹر ہی لگی دری ستا بنگلہ کی او زد اتا گھنٹی چی دے اور کے سوزے گما تب مانا جنریٹر سنگا پا بنگلہ کے ہو لگے. نو د دې وجنه عزیزانو خدای مهر کړي، رسول مهر کړي، قران مهر کړي، حکومت در باندې خدای داسې راوسته چې هر ورځ در باندې سیخونه ګرمي او تاسو له په داغ درکړي. سیخونه ګرمي او تاسو له په داغ درکړي. دا غوخي ولی ګرانی؟ غټه غوخه ولی ګرانه؟ ها چا ګرانه کړي؟ کتابانو ها کسابانو ګرانه کړي. وی خدای مرسته کسابانو ګرانه کړي. په غریب سړی وي موزي لرشي برشي نو په خواري ورندار برشي. غټه غوخه کسابانو ګرانه کړي. غټه غوخه حکومت ګرانه کړي. په منډای کې چې یو میخه خرڅ شي 1500 روپۍ په ستاد حکومت ټیکس دی. منډای بدمعشانو ته ورکړي چې د منډای نه روزي 1500 چې را روانه شي 1500. چونګې ستا د کمیټای چونګې په 6.5 کروڑ روپۍ لیلام شو. 6.5 کروڑ په دې چونګې چې چرګوټه را تیرم والله چې اورمیک بدی ماتي دا غیبم ټیکس ورکړي. 6.5 کروڑ باغی کم زنه پورا کړي. یو کمیټي ستا چونګې غټي غوخي حکومت ګرانی کړي. سبزی چا ګرانه کړي؟ حکومت کړي. دلته مجسټریټ را خوشی کړي دي د فود انسپکټران. فود انسپکټر دا د کوسډا به بچی چې دي ته چا پکې اس فود انسپکټر کړي؟ خار چې فود خلاړو غرق شو. 3/6 فوٹ کے پرچہ دیا اور پولیس کمپاؤنڈ کر دیا. اے خدا دی ہلاک کا 3/6 فوٹ کے
کتا کی ایمانی ورشه د منډۍ اړتیانو باندې پرچا ورکا د فروټو کمیشن ایجنټانو باندې پرچا ورکا د سبزی کمیشن ایجنټانو باندې یو پرچا ورکا داغه وجه څه ده فروټ او سبزو کریټونه د شاهانو بنگلو تزي پاغستا فوډ انسپیکټر او مجسټریټ پرچا ورکولې اغیله نږدې ورتلی شي دلته مورمړي پلارمړي دلته یو مجسټریټ او سرفراز نامه وکا خدای پاکي په تڼاکو سټکوري ګرځي زیړ مخینی ولې ده په دې سرکونو چې څوک ګوري وي خدای دې هلاک هغه دلته یو سبزی والا چالانولو ویلې دا 2 ټوکرو کې د الوګان ولې اچوي هغه وی چې یو ټوکرای کې نه زیاده قانون کې دوکا نشي راکې 2 ټوکرو کې ورکه 1500 هغه وی چې 2 ټوکرو کې نه زیاده نو نو پولیس ته چوي چړي سره د دې سپایانو د سپایانم خدای پیژندلی چې دا ټول ورځ خړ مخ په دې سره کونو ګرځي دا خدای پیژندلی او چې ورته اشاره افسرو کی کنه بیا دې مخ سره پاغا د ټوپک پاغا سبلای دا بټ باندې اوچتای او پختای درکې ماتای اوچتای کې بغلط جیب ته ورکه 1500 2 ټوکرو کې د الوګان ولې دا خبره دا زمونږ ملک بیا 3 بټچې فوډ د پاره دفعه ده چې 15 ورځې بجیل کی نو اله بروزي او ضمانت وکي نان بیلیبل دفعه ده نان بیلیبل 302 خو بیلیبل دفعه ده او 3 بټچې چې دا غنان بیلیبل دفعه ده تو نالت پدا سے ملک او تو نالت پدا سے قانون باندې چې د کوم ملک دا قانون تو نالت پدا سے ملک چې په باړه کې دکانونه ورکړي دي سرکاري دکانونه دي پولیټیکل لکرای ورکړي او په لار کې ورته کسٹم والا کې نولې دي چې څوک سراوړي نه صحیح وہی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش وہی دریاب کی دی اوغرزولم او بیا راته وی چې پام کو چې لمنې دی لمدی نشي کړي وجنه نو چې دریاب کې اوغرزي کې لمنې بدن لمدي نو باړه کې دی دکان نه جوړ کې چې فارن سامان نه برازي دی کې بوسی کی مال بد دکان کوي راکې سیاسی رشوت ته دا دکان نه ملکانو لور کړي دي او چې پلار سو کی لار کې یو ورته کسٹم شرمخان ناستی دی خواچراشی پولیس ورته وای کسٹم نه چې صفاتی دی پولیس وای بیا چې کسٹم ضبط کی چې ضبط کی نو سٹور تلار شي او د معززینو خزه بیا شاپینګ لاغه سٹور تزي ناغه سامان بیا په کم قیمت باندې د معززینو خزو ته ملایي دغه سی وروره یا خو ګیری لري یا زمکه او دربوي چې خدای سره صحیح نظام راواله په دې بل او یا په طوفان راواله د نوح علی السلام چې ټول ملک اوچت کی او په سمندر کې وګورځي او یا خو صحیح نظام راواله والله چې زه خو دې ګیری پوره وایم چې دا سواخه د کچاړو خبره نه منلې کی دا مسواکون هم سه بسوباړي تس پس او په دغه ورځ لا سخاغوندې تیل مو لګوي دا خوشبوئی چې جمعې مانځل روانه ورکیږي خدای سره هیڅ دی رم خراب دے چور دے تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کپ کعبہ کی منز کے چڑ دی بت خانه نو د کعبه منز بتاله فائدہ در دے د کعبه منز جمعات خو پرېدا چې په کعبه کې خدای ته په سجده پروت اوړه دي توري اموز دې پدا مخ درولي
چې ورک شمونز دی وړه ما ته نه دی پکار نه زمونږ دعاګانې قبلي نه زمونږ منځونه قبل خدای ویلی دي چې ما ته دعا وکړي زه قبلوم خو دعا د چا قبليږي چې د چاړه خو پاکي زمونږ ړونه تو کاجیان یې که شیخان یې که مولیان یې د پیرانو دعا قبول ده صدر صاحب اوس بیا ځان نه زمبای کوي او سپینه لفافه یې په سټمپ لګېدلی نو هر شی چې پکې ډېر مزیدار پیرانو بیا دعا قبول شو دا غیړه لک پاک دی پس زمونږ هم ور روانه د قاضیان مفتیان ان شاء الله چې سب جوړ شي تاسو غر کیئ دا صاحب زمونږ ملک دی او دا زمونږ قانون دی مونږ خو په دې ملک هغه نظام غواړو چې حضرت عمر ته چا غوړي راوړه ورته داسې کته ویل دا غوړي خو ډېر اعلی دي خو زما دې په خدای قسمي چې ترغه ونه خورم چې تر څو مې ټول قوم غوړي خوړلي دي مونږ هغه نظام په دې ملک غواړو چې یا ټول قوم سره مونږ هم نه هریو او یا ټول قوم سره مونږ هم ماړی چې زب سبا څه کار کوم او دویم اس نفس په دې قادر نه دی چې هغه ته دا پته ولګي چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي زه به کوم ځای کې مړ کېږم عزیزانو دین دا اندازه ولګوئ چې انسان دومره عاجز دی چې د نن د سبا علم ورته نشته او د خپل انجام پته ورته نشته چې ما سره به څه کیږي دا پته ورته نشته چې زبا کم ځای کې مړ کېږم نو دینه دا معلومیږي چې د انسان ځان چې دی دا هم د انسان په اختیار کې نه دی څنګه چې د ټول کائنات مالک د خدای ذات دی دغه سه د انسان مالک چې دی دا هم د خدای ذات اوس کائنات ټول چې دی د خدای ملک دی او په خپل ملک د مالک خوخی چې هر قسم تصرف کوي ستایو پټه ده کته پکې سبزی کرے هم ته مالک کته پکې غنم کرے هم ته مالک او کته پکې جوار کرے هم ته مالک د چا دا مجال نشته چې تا ته وای چې دا ولی زکه چې ته د دې پټي مالک دا سه د الله ذات چې ده ا د ټول کائنات مالک ده نو مالک چې په خپل ملک کې هر قسم تصرف کوي هغه ته اجازه اوس مملوک دا مجال نه لري چې هغه دا وایي چې په ما کې د فلانه تصرف ته ولیک ځکه چې ستا اختیار نشته دغه وجه ده چې ایس خزا بے نکانا تاغی تا نزدے نشے ورتلے لیکن کوینزا وا تا خرید کرے وا نو التبیا د نکاح ضرورت نشتا وینځ سرا تنیز دقت بغیر د نکاح نه کولش داغه وجه دادا چې وینځه په سبب د وینځه توب خزانه د پاتې هغه مال شو او کم مال چې ته خرید کې نو په خرید شوه مال کې
تا ته بغیر د پختنې نه هر قسم تصرف جایز دی. نو عرض می داو چې مالک د کائنات د خدای ذات دی او خدای چې په خپل ملک هر قسم تصرف کوي هغه ته اختیار. نو ستاسو ځان دا ستاسو په اختیار کې نه دی. که یو سکند کې الله ستا ځان اغستل اوغواړي یو طاقت د دنیا داسې نشته چې تارا منی کی او چې لږ صبر وکړه نه څوک نشي. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې ډېر لوی مقربین مخلوق دی الله چې کله د هغې ځان اغستل غوښتي دي چاره ایثار کړي نه. دنیا کې وګورئ د دنیا لوی لوی طاقتونه لوی لوی بادشاہان چې خدای رانیول غواړي به څوک بچ کولی. نو عرض مې داو چې ناز به په هیڅ شي باندې نه کوئ چې دا شی زما یا د دې شي زه مالک یم. هیڅ شی د ناز نه دی، نه ځان د ناز دی او نه مال د ناز دی او نه اولاد د ناز دی. او سرکله چې ته دومره عاجز یې نو کله خدای پاک داسې وکړي چې لغوندې جلک درته وښیي نو ته د خدای نه بې نیاز خدای دې هیر شي، رسول دې هیر شي، دین دې هیر شي، مذهب دې هیر شي. نو الله وی کم خلق چې ما هیر کی زما دین هیر کی او زما پیغمبر هیر کی نو زه چالو کما فتحنا علیہم ابواب کل شیء چې کم خلق ما هیر کی نو زه د هر قسم نعمتونو دروازې په ور پرانی هر قسم خر د زمانه وي خر سیبا داسې بے پناه دولت باور تراش چې عقل به حیران للو د زمانه وي زمانہ به روچت کی او د ملک سربراہ به جوړ کی د ملک بادشاہ به جوړ کی د ملک وزیر به جوړ کی للو وي په خبره بنه پوي دا د قران خبره فلما نسوا ما ذکروا به کم خلق چې ما هیر کی نو زه چالو کما فتحنا علیہم ابواب کل شیء دار قسم نعمت دروازے پہ ور پرانی زن دولت دیو بنگلی دیو موٹری دیو اقتدار دیو جاہو جلال دیو صاحب الا لار بندی منسٹر صاحب روان دیو پرائم منسٹر روان وزیر اعظم صاحب روان زمونږ د ملک وزیر اعظم دلته بچ روانو مازیګر بتلو سار نه باور تلارې بند تاسو بلیدل او بانس غوندي چیو پرائم منسٹر و برار د سرکاري خلق به پرائم منسٹر راغله پرائم منسٹر دلته صاحب په لار باندې پولیس ولاړ دی او صاحب لارې خل صفا کوي څه چل دی چیف منسٹر روان تاسو وکړه دا خدای تاسو ته خی
چې کمانن زرګونه کال مخکې د فرعون اورمیګ ماتولې شو، مانن زرګونه کال مخکې د حامان اورمیګ ماتولې شو، ما زرګونه کال مخکې د نمرود اورمیګ ماتولې شو، ما د ابو جهل اورمیګ ماتولې شو. نو زه په پاکستان کې د پاکستان د فرعونیانو اورمیګم ماتولې شو. ابیل خبره ده چې دا للو قوم چې ده خدای پیجندلی دا نه پوي. اوسم چې دوی تا ګوره سره مغه للو توپ کوي. بل ورځ د ریړو گاڑی والا او دې ټکی ته تاسو خیال وکړئ د دې ذلیل حکومت چې کم خلق چې فروٹ یا سبزی پر گاڑی کې خرڅای نو گاڑی کې جرم دی او د سړک په غاړه او که گاڑی نه دی کوس کړو د سړک په غاړه یو طرف ته پس مکه کې ناشته او خرڅول دی نو بیا جرم نه دی. بیا پولیس پری دی نو ګناه د دې گاڑی دا یعنی د دې لرګي ګناه ده. اته پخبر ګوړاند شي تاسو خدای تباہ او برباد کا. د دې لرګي ګناه ده کدی لرګي کې دې کې خو نو جرم ده او ک لرګي نه دلان دې کې خو نو جرم نه ده. تو سو آیا چې د ملک دا پالیسی وی او د کم ملک د هائی لیول ور سره سره کم ملک چې د ظلم دا انتهائی وزیر روټای روان دی او غریب په گاڑی کې فروټ چولی دی بیګاله بچوله روټای ګټي نو شاهان روټای لذي او د غریبانو خېټه غوسي. دا ستا د ملک نظام. غورز ماتا چاوی تاسو ملیان مال خبر اورا ملا خبری نشته. کم خلق چې د غریب نو مالی د غریب لس قرآن لاندې باندې کېدی چې درته زپ لاس کېدم چې د دو پړه کې د غریب درد نشتا. زما غریبان ورونو دا ټکي چې څوک زما غریبان ورونو د دو پړه کې د غریب درد نشتا. مونږ چې د اسلام ناره وو لسنا لزر قرآن لاندې باندې کېدا زپ در تلاش دم چې زمونږ کې د اسلام غم نشته. ز تا ته غریب ویم او ستا په سر باچئی کوم او ز تا ته اسلام وړاندې کوم او د اسلام په نوم ما ځان لیډر کړی دی او تمه صاحب د مدریانو ډمبو کې کړه. اسلام درد مار کې نشته. د ضیاءالله کړه کې د اسلام غم یا ضیاءالله نه چې پرون غیر چا پیر کم دا ګیرو والا او لپټو والا ناستو د دوی کې د اسلام غم.
اسلام نشتا ایمانی درتا ہے دا جمعه پورز دا چې درته لګیا ما دا ټول دوکا دا فراډ دی کمخ کې درته په مصلا ولاړ امام صاحب دا یو دوکا دا تا په یو رنگ کې دوکا کوم ځان په بل رنگ کې دوکا دا مونږ دې ډېر خلق په قیامت کې دا د پیغمبر فرمان ته مولاوی لوی لوی چغی بدی والی یا اللہ وینی سی نو دا قیامت ملیکی بدی ونی سی خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه د دنیا گرفتار شوی خلق ته پلاس کې اتکړای لګي د قیامت گرفتار شو ته په مړای کې زنجیر واچولش او راکاږي دنیا کې خلاص کې اتکړای چولی روان کړي او قیامت کې په دې مړای کې ورته زنجیر فغلوه په دې مړای کې ورته زنجیرونه واچوي او راي ثم الجحیم صلوه او جهنم ته دننه تا خلوی لوی چغی دید پارا والی تا دیگرام ہوئے دیگرام یو مرغه دے آغا تا قرآن یاد دے آغا دا شپی پا دیونا کے ناستی نو قرآن تلاوت شروع کی نو دا نور مرغان ورتدا سراش چراشی چی دا خو دیر خواز دے دیر زیرو بم سر لگیا دے نو دے تلاوت کئی او پدی سترگی پٹی کڑی او پدی کسی کی داسی غٹ مارغ پکی گوری بس خوچے غٹ مارغ خورا نزدیشی چی دا خس سرب دے او پی مڑے گم غٹ پی ور ٹوب کی اوینی سی اوی خو نو رحمان بابا وی چی ہر قاری چی بی عمل قرآن لولی دے پا مثل دیگرام قرآن دام دے ہر قاری چی بے عمل قرآن لولی دے پا مثل دیگرام قرآن دام دے کہنا جی نمونگا دیگرام مرغانی قرآنم دام غڑو لے دے دا مرغانو دا نیو دا پارا مونگ دیگرامانی کد حکومت خلق دے کہ مونگئی دامم غڑو لے دے او دا قوم غریبان چی دی دا مارغان دام پکرانی ہوئی استماتا ہوا ہے چزا څومره وس چې لرم څومره وس چې زه لرم هغومره زه باغیم دینه زیات ځکه نه یم چې دومره زیات مې وس نشته ما نه خو ته تپوس وکړه چې مولانا صاحب مړی شوی دی کفن څومره پکار ته ګوره چې زه تا ته څه جی د خیرات دغه دی خیرات څنګه وکم وای څومره ګوړه اچې عمره خوږي بچیا څومره ګوړه اچې دومره خوږي څه شي کې ګوړه اچې خوږي دی مړی ته دی کتلی و چې دا د دې قابل دی چې تور پسې خیرات وکړي مړی خو هغه مړی پسې به خیرات کې چې هغه ځن طلاق خو په خپل هم څه کړي په ژوند کنه
چا د کافر بچه مردار پلیت پمن سپه او مردار شو ساغه پسې ته د ټول پاکستان لدی ګنا باندې کاوري کنو مردار سپه هم خدای بخي سپی پسې خیرات څه معنا ده خیرات خو سړی پسې کی نو زه درته هم چرورا سلويخ غزا کپن راوړ استاد سلويخ غزا او کنه کټ صادر مصلی ګوتای پردی ابره پلانه اوس ته کنه راوړل ته دې شرموم ٹھیک ما در تداد دامی خیره کور دی وران کم په مړی خبر اورا کپنې پکې چارا وسته کفن خو دومره پکار دی چې سړی عورت په پټ شي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې شهید شه کپنې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وشو چې تر دې وفات ته او کپڑا نشته چې په پټی کو یو صادر دی چې سر ته راکاګو خپې بربندېږي او چې خپو ته راکاګو سره بربندېږي څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صحابه سر طرف والا په صادر پټ کوي او خپونه سرګړې واختاو کوي او په پړی وتړي او خاور ته اوس پاره تا کپنو کنه دا ضروری ده گویا چې زمخ کې جنازه کوم نو مصلی به ما ته غوړې او څنګه خلک پزما کا ولاړ دي داسې به زمو درې کې خبر اخلاص